بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پیج د لارې نه زه ټول امت مسلمه ته که په دې ملک دي او که د دې ملک نه بهر دي د یو اهمې خبرې نشاندهي کول غواړم. زما مسلمانانو ورونو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د غټ اخترو د میاشو کوم ده چې په عربي کې ذوالحجه ویل کېږي، د کومې ورځې نه نوې شوې ده، نو نن د دغې ذوالحجې د میاشتې چې کوم دی 8مه ورځ ده. سبا به انشاءالله العزیزو د دې میاشتې چې کوم دی 9مه ورځ او هغه بهترینه روژه د کومې بهترینې روژې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی فضیلت بیان کړی دی، هغه روژه به انشاءالله العزیزو سبا د زیارت په ورځ باندې کومې ته چې د عرفې روژه ویل کېږي، او زه تاسو ته د هغې د یو فضیلت بیانول غواړم او بیا وروسته مختصر یو خبره کوم. د ابي قتاده رضی الله تعالی عنه روایت دی، زما سره د امام مسلم رحمه الله د احادیثو یو مشهوره ذخیره مخې ته ده. هغه فرمایي صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عرفې په ورځ باندې چې کوم مسلمان نارینه او زنانه روژه ونیسي، نو په الله مې پر وسره چې یو کال تیر واړه ګناهونه یو کال واړه ګناهونه را روان په دې باندې چې کوم دی معاف کېږي. نو زه ټول امت مسلمه ته چې کوم دی د یو اهم خبرې هغه خبره دا ده چې سبا انشاءالله د جمعرات په ورځ باندې دغه اهمه موقع چې کوم دی ده چې ټول مسلمانانو نه د نن نه نیت وکړو او کارونو ته مخې ته وروسته کړو، او انشاءالله العزیزو په اجتماعي توګه باندې کوم دی ټول مسلمانان دغه روژه ونیسي او دا زرینه موقع چې کوم دی د لاس نه ضایع نه شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.